یارو راولې ته خو څه نه شهید یم 100% مونږ ورته ته څه نه دي ویل چې ته نه شهید وروره خیر نه پرېږدي یار خیر نه پرېږدی که نه ظالمانو دا حال وګوره د دې حال ته وګوره ټوله شپه نه دی په دې کاڼي باندې تېره کړې په دې یخه یخنۍ کې دې کښېنه خونه دې تا ورانه چې د هغه پلار او د مور چې تا نه تا غم نه کوي اورې دا ولې د دې حال ته دي او دې خپله دي السلام علیکم د پښتون ټي وي مینوالو په ننني پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته خپل کوربه امیرزاده وصال هرکلی وي کتونکو په تېرو څو ورځو کې تاسو په سوشل میډیا په فیسبوک باندې کتلی وي چې یو ښکلی ماشوم کله په دکان کې ولاړ وي په نشه حالت کې کله په بیرټي کې روان وي خلک وهي ټکوي زیروي او کله په ځمکه پروت وي په مدهوشۍ کې هغه ماشوم د جمرود پولیس چې کوم دي راوچات کړو او په دغه هسپتال کې یې داخل کړو که موږ د پولیس خبره وکړو د پولیس ذکر چې چېرته هم راشي اکثر په بډو په رشوتونو کې خلکو ذکر کوي او ډېر په بد نظر ورته کتل کېږي خو داسې پولیس هم شته د خیبر پښتونخوا خاص کر د خیبر ډسټرک او بیا د جمرود چې هغه دغه ماشومان دغه ګولالي ماشومان راوچتوي په خپل هغې کې نیسي او په خپلو خراجاتو باندې په هسپتالونو کې داخلوي او دوی د نشو نه د منع کولو کوشش کوي همدغه رنګه سلسله په همدغه سلسله کې موږ سره آصف کمانډر د وزیر ډنډ موجود دی چېرته چې دوی هغه ماشوم چې کوم تاسو ته موږ ذکر وکړو راوچت کړی دی نوره کیسه د آصف صاحب نه او آصف صاحب څه کیسه وه ده جی دا ماشوم چې کوم دی که نه جی دغه موږ ویډیوګانې کتې اکثر به د فیسبوکونو باندې چلېدی په میټرو کې جی وه او بیا بل چېرته پروت و د خلکو راپاسولو که نه وده و دا چې مونږ کله وکتل نو مونږ خپل کسانو ته په دغه کې ډېر سخت که نه چې د باندې ډېر ایکشن واخلو بیا پکې سیچو صاحب هم میلیو نو جی مونږ چې دا کله د ماشوم په سوشل میډیا باندې وکتو نو مونږ خپل کسانو ته وو چې یارې دا رنګ یو ماشوم دی که چېرته مونږ علاقې له راواوښتو نو تاسو دا په خپل هغه کې والې که نه نو همدارنګې یو په هغه سبایي باندې د ماشوم راغلو په هغه دوکانونو سره ولاړو ما ته رابطه وشوی چې هغه هلک راغلی زه پسې ورغلم بیا پکې ما سیچو صاحب هم خبر کړو نو د ماشوم په ډېر بوره حالات کې و ډېر خراب و که نه ګاډې واډې ویلې او بس چې ما ایسیچو صاحب سره رابطه وکړه نو مونږ ملګري نور هم دي ایسیچو صاحب هم دی مونږ ټول یو بس ما دا مشوره ورکړه چې جی نه پلار شته نه مور پښتنه هم دی وکړې که نه او دا پته نشته چې کوم ځای دی نو مونږ دا مشر سره رابطه وکړه چې یارې جی دا چې هسپتال کې داخل کړو دا وی ښه خبره نه وي نو جی بس مونږ سره په خپلو کې یوه چنده غوندې وکړه و دا ذمهواري مو واخیسته چې دا مونږ هسپتال له بوځو جمع هسپتال له هلته یو هسپتال وتی دی د نشیانو لپاره نو هغه مونږ هلته جی راوستو او مونږ ورته هغه وکړو جی اډمیشن هم ورته وکړو او انشاءالله نور به هم ورته کوو چې مخکې ښه شي نو مونږ به انشاءالله یو سکول کې وی دا وخت کوو دا کوشش هم دی جی او په دا کې مونږ دلته هېڅ قسم زه منشیات دا شیونه نه منم نو مونږ په دغه کې ډېر خصوصي لګیا یو ډېر کار کوو جی جزاک الله د آصف افریدي کمانډر خبرې تاسو واورېده چې دوی ویل چې موږ کله نه په وزیر ډنډ کې تعینات شوي نو دغه رنګ د منشیاتو د اړه ختمولو د یو قسم خوړلی چې لکه نه ختموي وي سره چې کم د نورو لکونه ځوانانو را درومي او دلته نشو توکي ورته میلاویږي هغې نه هم منع کوي الله ده وکړي چې دا سلسله همدغه رنګ جاري وي د پښتون ټي وي مینوالو کم ماشوم ذکر چې مونږ کولی چې په سوشل میډیا باندې مختلف ځایونو کې ویډیوز وایرل شوی وي او دلته اډمیټ شوی دی هغه ماشوم دلته مونږ سره ناست دی سره مونږ یو څو خبرې کوو السلام علیکم بچیا وعلیکم السلام څه نام دی کوم ځای سکندر افغانستان افغانستان کې کوم ځای سرغوت سکندر د افغانستان د سرغوت سره تعلق لري بچیا دلته څوک خپل خپلوان نشته نه او دلته څنګه راغلی وي همداسې څنګه پوره کیسه وکړه کباړ کباړ د غونډولو او په د نشه څنګه راوړی دی خپله راغلم چا راوړی دی یعنې مثال یو میاشت یو نیم میاشت پورې مې وکړه او څه شی کول پوډر بس او په 100 روپۍ ته میلاوېدل څنګه میلاوېدل پوډریان نه مې اخیستل پوډریان نه مې اخیستل
سکندر وایي چې د یوې کباړ راغونډولو په د کباړ کې په پوډرو باندې راوړل دلته تقریبا یوه نیمه میاشت دوی پوډر څښلي دي خو د الله مهرباني وه چې د ایس آی آصف افریدي په شان کمانډر ګوتو ته ورغلو دلته یې اډمیټ کړو او الله دې وکړي چې زموږ د ټوله پښتونخوا پولیس د ټول پاکستان پولیس همدغه رنګې درد په زړه کې ولري همدغه رنګې ګلالي ماشومان چې کوم دي دوی له په ګوتو ورځي او دغه رنګې ډاکټر ابراجان افریدی دو زه دلته تقریبا چې د 3 کالو نه په دې منشیاتو باندې کور کوم دلته او دلته زه از انچارج از ډاکټر کور کوم یقینا څو وخت مخکې یوه ویډیو ډیره وایرل شوې وه مشوم سکندر نومي مشوم دی یقینا داسې ډېر مشومان راغلي دي خو دا تقریبا چې داسې یو د حیران کن خبره رو چې دا اوس تقریبا 11-12 سال عمر دی او چې دغه نه مونږ کله تپوس وکړو دا وایي چې مو تقریبا 4 سال دغه هیروین چې کم پوډر وي ته عام طور باندې خلک کوي چې دا مو وکړل نو یقینا ډیره د افسوس خبره رو او داسې مونږ په زرهاو پیشنټ چې کم دی دا فارغه کړي دي الحمدلله ریکور شوي دي خپلې مزدورۍ کوي چې د مونږ کم طرفه مونږ له څومره علم وي مونږ په خپله چې کوم دی مزدورۍ ورته کوو او الحمدلله په خپل روزګار باندې دي مونږ دلته دلته د ده کاونسلینګ کوو سایکوتراپي کوو د دا نه علاوه چې کوم دی مونږ میډیسن باندې بعضې ټایم کې مینټلي ډسارډر چې کم پیشنټ لا وي هغه ته چې کوم دی په ټریټمنټ په میډیسن باندې اچوو د دا نه علاوه چې کوم مونږ فیسیلیټي ورکوو مونږ باقاعده کیل کود لکه مثلا لاډو شوه کریم بورډ شو د انټرټینمنټ دپاره بعضې ټایم کې میوزیک تھراپي ورته کوو میوزیک ورته ولګوو باقاعده د دا نه علاوه چې کوم دی ټینس یا سپورټس چې کوم دی موقع هم ورکوو او باقاعده یو کس چې کوم دی د ځان سره کېنوو د موږ سره سایکالوجست چې کوم مسټر نعیم دی دا باقاعده ورته کلاس اخلي او باقاعده د دا نه علاوه چې کوم دی داسې کم هر قسمه پیشنټ موږ کرسچن هم شته دی نور چې کوم مذهبونو سره تعلق سوتي هغه هم شته خو چونکې دا مسلمانۍ کم دغه دی موږ ته درس و تدریس هم کېږي مولانا مونږ خو دغه طریقه کار دی د مونږ سره چې کوم داسې ډیکټ پیشنټ وي لکه آیس شول میت همدغه رنګې هیروین پوډر چارج شول الکوهل شراب وغیره شول یا سیګرټ نوش شوه دغه رنګې دا ډیکټ پیشنټ دلته مونږ لرسي دلته سیمپل طریقه رو بس چې کوم د هغه والدین وي یا خوني رشته یې ورسره وي هغه روشي دلته باقاعده فارم ډاک کي فنګر یې ولګوي دغه ان آی سی هر څه ډیټا چې کوم نه دلته نوٹ شي او باقاعده د سره مونږ خپل بیا چې کوم افیس کې ریسپشنست چې کوم دا سره ډیلینګ وکړي دا